أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم دوش بیت سورة الصافات کی أذلك خير نزلا آیا دا غورا مل مستیادا دا مخج بیان شوا کنا ام شجرة الزقوم او کبوٹی د زقوم. ربط امام رازی رحمه الله رستو سرداری کی چکل اللہ مخی دا جناتیانو ذکر کو داغی اوصاف و داغی دا خوراکونو داغی دا بیبیانو دا هر سا ذکر شو پسی اووی چلی مثل هذا فلیعمل العاملون داغی اووی ناغی پسی ذکر کا ذالک خیر النزل ام شجرة الزقوم. اور نبی اسلام ته حکم کو چې دا کافرانو ته دې بیان وکا چې هغه په دې ویریږي او د خپل کفر نه بنشي. څنګه مخکې د جنت احوال ذکر شو د ترغیب د بارا چې خلک مؤمنان شي نه جنت ته بلاړ شي. دلته جهنم احوال بیانې دي د پر چې کافر او بد عمل د خپل بد عمل نه منی شي. امام رازی رحم الله د عبارت او د ربط دا مطلب دی. عنوان بوی د 68 آیت پورې تخویف اخروی دی ان آخرت د عذاب نه ير ورګي د اهل دوزخ حشر متمن ویل شو جناتیانو ذکر او شمخي او د دوزخیانو حال ذکر کړي مخکې تبشیر او تنذیر تخویف ته. ذالک خیر النزل ذالک ایدغم امام طبری ایدغه چې ما د مؤمنانو لور کړی دي دغه لما کم عزت ورکړي په جنت کې کم نعمتونه می بهتر ورکړي دغه بهتر دي کنا مل مستیا په تور دغه بهتر دي کنا دا ورستو صفا خبره ده بهتر خو جنت ته دغه مزید نزلن باندې ورسته. امام رازی فالمعنى ان الرزق المعلوم معنی دا در د آیت چې رزق معلوم المذکور لاهل الجنه اکم چې مخکې ذکر وشو خیر النزل آیا بهتر دی هغه چې حاصل شي او هغه فضل بتاو شي هغه بهتر دی هغه فراخ رزق کنه دا رستو دا ازغیدار بوټي خده نزل فضل دوی طبری وی فضل واسع رزق امام رازی وی ابن قتيبه وی نزل رزق ته وی اقامت الانزال ده نه وته ده ملما دی رکیږي یو ځای کنه نال ته د خوراکي کنه د شان لخر یو ځای پړو کوي نه د انزال الجنود وی حالت د غیر راشن موجود کنه. ابن جوزی وی چې ګور ذالک خیر فی باب الانزال آیا مل مستیا پتو د مخک جنت او د شراب او د حور غوردی چې هغه بندو خوري ولته اقامت وکیل تپاتی شي دا ستوګنه پر دغه ځای خره کنه هغه ستوګنه پر ځای د جهنم او ورو دغه ویني زوی خریم هغه داسې تفسیر کوي. امام رازی چې ګوره وا اصل النزول الفضل الواسع نزل په اصل کې ویل شي فضل الواسع فی الطعام په خوراک کې فضل واسع ته طعام کې فضل واسع ته نزول وي چې ډېر زیات وي. نبیا بطور استعاره د هغه سیس د بار استعمالي کې چا حاصلېږي حاصلېږي هغه اصل تحصیل شي ناغي د بیا بطور استعاره نزول وي نزول. خام شجرة الزقوم کنا ونا د زقوم کنا بوټي د زقوم طبری وی هغه وړ دي کنا سچ ما د والو د لپاره تیار کړی د زقوم نه د کافرانو د لپاره هغه وړ دي زقوم ستوي. امام رازی اصل کی وی چې وحاصل شجرة الزقوم الالم والغم حاصل د زقوم دونه څه شه دي الم او غم دي درد او غم دي ټینشن دي بس او معلومه دا چې د لاحدهم لا نسبت لاحدهم الى اخر یو بل سره د هیڅ نسبت نشته په خیریت کې ان دې زقوم ویني جنت سره هیڅ نسبت نشته دی هغه دا ویل غواړي
ته د هغې سره څنګه تلې خدای به طور سخریه ویلی دي به طور خندنی ویلی دي چې ښه دا دې خوښ دی که دا دې خوښ دی یعنې خلک خو چې دوه څیزه ذکر کړي هغه یو شاني که نه دا ویل غواړي امام رازي یا لاجل ان المؤمنین لما اختاروا ما اوصلهم الى الرزق الكريم یا دې دپاره الله دا شجر زقوم ذکر کړه چې مؤمنانو هو الله او رسول هغه بهترین ځای ته هغه خوښ کړو دنیا کې ایمان خوښ کړو کنه او کافرانو هغه سیز خوښ کړ چې هغه دردناک عذاب ته الله پاک او رسول ها د رټنې په تور وي چې دا ازغیدار بوټي دا ازغی دي ځان له خپل خوښ کړو دنیا کې نه ابن درید وی چې لم یکن للزقوم اشتقاق ابن درید وی نحوی وی لغوی دی چې زقوم لفظ اشتقاق نشته چې څوک دا وی چې تزقوم نه دی لم يكن للزقوم اشتقاق من التزقم وهو الافراط من اكل الشيء او خوراک چې د یو څه ډیر زیات وکړي شي کنه تر دې چې هغه بد وګڼل شي نه خلک وي چې فلان یې تزقم پلان کې خوراک ډیر کړی دی کنه خو دې داغه نه اشتقاق نه شوی او ظاهر د قران نه دا معلومیږي د الفاظ د قران نه چې دا یو ونه دا کریحه الطعام خوراک دا ډیر کریحه بدرنګ دی منتنه الرائحه ډیر بدرنګ بوې دی سخت بیکار ونه ده دا به جهنم والا استعمالی کنه بیا دې کې یو بل سوال مفسرینو درول دي چې آیا داونه دنیا کې شته غنښت دنیا سره د دې مناسبت شته غنښت نو قطرب به وجه دا ترخونه دا په اتهامه په علاقه کې ملاويږي سو ګو چې نه راغه ونه چې هغه ترخوي به خوندې بیکاری ناغه ته ویل شي ابن جوزی وی چې نه لا تعرف شجر الدنيا وانما هي في النار دنیا کې دا څه ونه نشته زقومونه نشته ده دا خو جهنم کې ونه ده او ور والا دغه خوراک ډېر بد غني خو خورول بشي په امام قرطبی لیکي چې ګوره مفسرین دا وایي دا پشپګمو دروازه کې ده زقومونه جهنم پشپګمو دروازه کې بوي وانها تحیا بلهب النار دا د اور په شغلو سره ژوند دی دا لکه څنګه چې بازي ونه هغه په یخو بادونو سره ژوند دی کنه ندی وخامه خدا د نه خوري دا جهنم یان لاندې نه به کسان ورخیږي بر دا بخوري او بیا هغه دا بحث هم چیرل دي چې آیا داونه دنیا کې دي شي کني شي کېده هغه ما بحث کړل دي خو هغه دا وی چې هر هغه ونه چې هغه قاتلی ناغوی دنیا کې چې هر ونه قاتلی ناغه ته وی دا ویل شي او دویم قول دا ذکر کړل چې انها لا تعرف في شجر الدنيا دنیا په ونه کې داونه نشي پیژندل صحیح قول او محقق تحقیقی قول هم دا ده چې دا دنیا کې نشته ده کم خلکو چې د نسترابري یا دغه تیورو او دغه سيزونه غسي دا غلطه دغه ده دی عقل غلول ده چونکه دا ډېر ازغیدار دی کنه د دې په خیال باندې چې ازغی دی په ډېر زیات امام رازي وغیرہ دی خاطر دي کنه ندی بیا تیور کې د ډېر ازغی ښکارې شو چې ازغی هډر پدې کې لہذا دا به زقومي ندی دا خیال دی چې ازغیدار د بیا نور خلکو هغه جنگول چې دا به تیوري حالانکه دا څه ده نه اسو ګوي چې زبد دا پیروي او دا تمر یو ځای شي دین دا جوړیږي دا خبره هم غلطه ده ان جعلناها فتنه للظالمین ان جعلناها یکن من جوړ کړی دا داونه فتنه للظالمین عذاب د ظالمانو د پاره مسلسل خبرې دغه مخکې آیت چې ذکر شو مشرکان اوره د واه دا وګوره په اور کې لاسنګونه راخیږي اور به سوځي نه سو جوابونه وشو نه مړه دا ونه چې دا جعلناها جوړ کړی دا موږ دا فتنتن ازمیخت یو معنا دغه دا یا دا امتحان دی عذاب دی د کافرانو لپاره دې چې د باره کې دنیا کې لګي نور کوپر کې نه دا د کفر زیادت ته فتنه ویل شوی په یو معنا سمرقندی وی خطاده و چې زادتهم تکذیبا د دې تکذیب زیات کړي دې په تکذیب کې نور زیات شول خندل به وګوري دا پیغمبر دا خبرې کې خلکو ته چلته یوونه د پور کې ور سيزینه زبعران می کافر او غبداوي چې ګور زقوم پجبه د بربر کې افریقا کې تمر او زبط ویل شي پیری وی ته دغه زونو ته خندنی په تور به دا خبره کول
فتنه نه مراد دلته سری ابن جوزی وی چګورا ابن جوزی لما ذکران نها فی النار افتتنوا وکذبوا کله چې دا ویلی شو چې دا په اور کې دا دی په دې وجه ازمیخ کې واچولی شو دی تکذیب وکړو اعتراض وکړو چې خادا به څنګه راخیږي او دا اعتراض وی زبیعرا او دغه ابو جهل دغه کسانو کړی زبیعرا زې سره ده ها زې بی عین ری وړه غونډه دا پاسه کړه زبر ده زبیعرا زې ب د زې زیر ده زې بی عین ری او غونډه ګولیا سو کو ابن قتیبه وی فتنه په معنا د عذاب ده ها د آیت کې فتنه په معنا د عذاب دی وي او سو کوئی فتنه په معنا د اختبار او د امتحان د زجاج وي ٹھیک ته بس دغه مسله نشته ده نو الفتنه تو الاختبار دا معنا د قرطبی هم د اختیار کړی دا نور معنی هغه ذکر کړی دي د مشرکانو د بار د اختبار دی نه امتحان دی ازمیخت عذاب دی دغه چاغي دا اورد نبی اوی کیف تکون فی النار شجره وهي تحرق الشجر اور کې بسنګ ونه پای حالانکه اور خو نه سیزیم د دې داس پکاوي مخکم تیر شوی دی بدا ویلو علیها 19 کنه سو مدثر کې چې ګور هغه باندې نور لس ملایکی دي هغه دی بیا نور لس ولي وي ای پورې به خاندنې کو نیو یو لزکا فیم بلتن مخ بخپل بلا سردارانو کنه نه نه پر اختیار متصیر او مور واچو ختمه به کو هغه جواب کې الله وی چې ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا هغه جواب کې هم دی ویلي د دې د اشمیر مونږ ازمیخت او عذاب جوړ کړی د کافرانو لپاره دلته هم دی خندا وکړه هغه جواب کې هم دا وی ښه ځکه دا په عقل کې نه راځي چې دا ونه اور نه سيزي بس الله پاک به اور د نه بن کړی کنه امام رازی وی اور به نشي سيزله څنګه چې الله په اور کې ماران ساتي اور نه سوځي بیړې په اور کې دی او هغه ولیکینا بس الله ساتلی دی الله هغه پیدا کړی دا اور پیدا کړی کنه هاوینن امام قرطبی وی چندا سے ملاحده پیدا شوی د کافرانو دا خبره هغه اختیار کړی دی هغه جنت او جهنم دی پورې خندنی کوي وزن د اعمال پورې پولیس رات پورې لوح او قلم او رضان نه علماء وی جوړ کړی دی لکه سر سید چوده وی زوروها فی انفسهم دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع وإذا ورد خبر الصادق بشيء موهوم في العقل فالواجب تصديقه فرموله ویلغه چې کله یو داسې په شریعت کې ذکر شي چې عقل نه اخلي او صحیح خبري نه پتا لازم دا یتا غومنه ک تعویل کې دي شي تعویل به وکړي شي ک تعویل نه کې تعویل مکوا ادا هم نه چې د یو پټه مان دا هغه باطینی علم دی اخو لري دا من نوزه بس یوسف قرآن و حدیث ذکر کړل اپ اکل متل امام قرطبی د لیکلی او اذا ورد خبر الصادق بشيء موهوم في العقل فالواجب تصديقه وان جاز ان يكون له تاويل اګه باطل تاویل سوکوین هغه ناجایز دی غلط تاویل کی داغه نسوګ جنها فتنه اي عقوبه للظالمين دا ظالمانو د پر سزا ده فتنه په معنی سزا سزا په معنی باندې فتنه لفظ تیر شوی قران کې ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون سورۃ الذاریات کې ذوقوا فتنتکم الته په معنی عذاب دی کنه ذوقوا فتنتکم ها اولاد وی ازمیخت کنه التم فتنه راغلی فتنه معنی عذاب مکو نه صحیح دی کنه دا اشباح نه ظاهر نه ده دا موخه مناسبت سره معنی بدلی نه امام رضی الله دا جواب کړی دی چې الله ور د دینه من کړه د څنګه زبانیه پر اختیاری پاور کې هغه پاور نه سوځيږي دا انتدام نه سوځيږي کنه انها شجره یقینا دا یو داسې ونه دا تخرج چې روزي راخیږي راټوکیږي فی اصل الجحیم په اصل او پجړو په کنده د جهنم کې دغه مون نه راخیږي شجره ذکر شو دغه صفات شروع کی اول صفت دل د ذکر شو د شجره انها شجره دا زقوم یو داسې ونه داسې بوټي داسې ډکه تخرج راخیږي دا فی اصل الجحیم فی وسط الجحیم پمین د جهنم کې فی قعر النار ابن جوزی قعر کند د اور الته نه راخیږي ها کندو کې بدار راخیږي اصل د دې جوړ د دې چې کوم د دې ونه هغه په ور کې دا او څنګه د دې بر څنګه هغه د جهنم هغه درکات ته رسیدلی چې کومه مرتبه د جهنم الته هغه څنګه رسیدلی ده قرطبی وقعر النار ومنها منشأها دا د ور پکند کې بدایي او دا غن د ډیرا ټوکی دل دی بیا دا خوره د جهنم کې ښا
دا جهنم کې وجا پیرا خوري دي جهنميان بدا خوري ان فی النار شجره والنار تاكل الشجر فعند الله ما تسمع انها شجره تخرج في اصل الجحيم. اصلا دا جوابونه د دین دا امام ابن جریر کړی دی ها روست بیا مفسرینو په کې اضافه او کمی کړی دی. طلعها كانه رؤوس الشياطين طلعها سانګه داغه داسې دي طلعها داغه زقوم سانګه داسې دي کانه گویا کې دا سانګه رؤوس الشياطين سرونه دي د مارانو یا د شیطانانو شیاطین چا معنا ماران کړی دا مفسرینو کړی امام رازی امام قرطبی امام ابن جریر ټول دا معنی کړه ها دا دویم صفت ذکر کیږي د زقوم دونه طلعها زمون ګسترانو معنی کړي څنګه لیکن سمرقندی ابن جوزی او قرطبی ټول معنی کی ثمرتها ثمره د دغهونه میوه د دغهونه دی ور دا معنی کړي ابن جوزی قرطبی سمرقندی ټول دا معنی کړي نورم دا ګړه ما پریږي تکرار ما بیا پرې خودل میوه داغه چونکه میوه اگر اخکار کیږي کنه طلوع د وجه د اخکار کېدو د وجه د طلع ویل ده کانه گویا کې میوه د رؤوس الشیاطین رؤوس سرونه دی الشیاطین سمرقندی الحیات د مارانو اب بدرنګي کنه بدرنګي قبیح فی النظر لکه مار بسنګ خپل تا کې ا داغه سره هغه سړی سي بدی شي چې چکنیم ویني نړ به خراب شي دا څه ګنده نه دا د جهنميان خو ځان له خو کړی دنو. امام قرطبی داغه بیان تلخیص داده یعنی عین الشیاطین بعیانهم شبهها برؤوسهم دا بعینه دا شیطانان بوي ماران وی پرې دی قیل دا سی ویلی شي وی کنه اگر که یو مونږ شیطانان نه دي لیدلې مونږ شیطان نه دي لیدلې چا لیدل نه لیکن هغه متصور دی په نفوسو کې نفس داغه ست تصور اصل اگر که غیر مرید لیدل شي نه دی ښا ندا سے تشبیه دا بیا خیالی تشبیه ویلی شخه لکه د یوسف علی السلام هغه خد چوي صواحب د یوسف هغه پر اختیار لیدل نه ویل ما هذا بشر نه هذا الا ملک کریم نه بدرنګ شکل صفت شیطان سره خلق ورګي او د خيستا شکل تشبیه خلق ملک سره ورګي اگر چې موږ ملائکی نه لیدل وهذا تشبیه تخیلی خ دا خیالی تشبیه دی ویلی شي اگر چې د مول لیدل نه دي خو بیا یو بل خبره کوي ګوره سورۃ الانعام یو آیت پیش کړي شیطان سړی خود لیدل کنه شیاطین الانس والجن سورۃ الانعام 112 دا سرکش انسانان چې دي کنه دا شیاطین مرئیه د لیدل شي زجاج وی چې الشیاطین حیات لها رؤوس وعراف شیاطین چې کوم دي حیات دا ماران دي کنه زجاج او فراوی دا غي سرونه یو تاجونه ای عراف د بانګي په سره غ تاج نه اسور غون تسیز نه ایت عراف وای کنه ا د ټول نه بدرنګ مار دغی ا ټول نه خبيثو او سپک وجود دغه ماری چې په سره تاجی دا د سپیاګه مپیاګه ګرنګ باندې لټکه مټکه دغه الوزی کنه دا ډیر زیات فزول او پرید شی نه ځکه د تمثيل دغه سره ورکړل ده ډیر یو سیس چې رزل شي دارو پنځ ناغي ته شیطان وي عرب چې ګم دي مار ته هم شیطان وي ښا حیته شیطان وي ښا او هغه مار ته هغه شیطان وي چې داغه تاج په سر وي شکل بدرنګ وي لها عرف تاجونه په سر وي فيما ذکر قبیل وجه والمنظر بدرنګ ښکاری ناغي ته دی دغه آیا دا سی بوټي دی عربو کې چاغي دا رؤوس شیاطین وي دا سی بوټي راخیږي ځکه چې دا غیغه میوه او سر ډېر پلیتی بدرنګي دا ټول جوابونه امام ابن جریر کړی فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون اوس ګور سم کرکه دا غینه پیدا کړه چې دا سیدی او دا سیدی په اور کې چراغین ګرمه بسومري سوچ کوا او لکه دا شیطان لکه دا مار په هان سره دی پلیتو فإنهم فسيكنن دیم دا جهنميان دا کافران لا کلون منها خامخا خورون کی دی دغه نام فمالئون ډکون کی وی منها داغینا البطون خېټه
بطون جمع د واحد بطن دی. کله چې مخکې الله دغه ونه ذکر حال ذکر کړ چې ونه داسې ده او داسې ده هغه اوصاف هم ذکر کړل. اوس دا ذکر کې چې کافران به دغه ونه خوري دا دنیا کې بد عمله چې الله نه مني رسول نه مني دغه قانون نه مني جنت نه مني جهنم نه مني آخرت نه مني دوباره جن نه مني دغه خلق فإنهم یقینا دغه مشرکان چې دغه ونه الله دغه لپاره فتنه او ازمیښت جوړ کړل آکلون خامخا خریبا منها من هذه الشجره التي هي شجره الزقوم طبري دغه ونه د زقوم بخوري سمرقندي من ثمرها دغه د میوه بخوري میوه به خوري د شیطان د سرونو بخوري. فمالون پس ډکون کې بوي دا غینا البطون خېټه دغه زقومونه به خېټه ډکې مالئون د المالئ جمع ده مالئ یملؤون منها البطون اگر چې دی دغه خوراک بدګنی لیکن خوري به تر دې چې خېټه به ډکی شي. دا دې خوراک ته ګوره جنت کې هوډر مزیدار خوراک وکنه ډېر خپل خوراک ولته کې تاسو هغه په نور دیلو او دلته کې څه وی لیس لها طعام الا من ضریع یو ځای کو سره غایت هغه دې تفسیر دی د دې خوراک نه دی مگر ازغیدار خوراک ته چې هغه زقوم دی غاشیه کې نه وی لیس لهم طعام الا من ضریع ازغیدار ته وی کنه ځکه زم چې خلکو قیاس کړي چې دا دغه تیور دی ها او دا خطا دی دا قیاس دا قرطبی دا عبارت پیش کړ داغه خوراک میوه بدی خوري هغه دی طعام دی هغه میوه دی خوراک دی په بدل د مقابله د جنتیانو د غیر ذخیره کې معلوم کې ها غاشیه کی وی دی د زقوم په باره کې لیس لهم طعام الا من ضریع خدا دا خوراک دی ولي کوي دی ولي د ور مخ کیږي او زیو د اخیټه ډګي په دوه وجو باندې امام رازی یو دا چې دی د سخت لوګي د وجه به د اخري خېټه وړه کې ډېر سخت وږي شوی دی ډېر سخت ناره به لګېدلې ده اگر چې بوې ښه دی ډېر ګنده دی لیکن دی وږي دی ډېر سخت وږي شوی الله وږي کړی دی هغه سخت لوګي په مخ یې اغستې دی هغه لوګه ختمي خپل نه دغه ګنده او پمن خوراک دی وایي د ځان سره دنیا نه داسې عمل او عقیده وړه ده چې دویم دا چې زبانیه کمی پریختی دی هغه په زور باندې دی دا خوراک کې دی د په جدي عذاب پوره شي تکمیل او شي د عذاب زبانیه نمی پریختی به دی باندې په زور باندې خوراک کې امام راځي خله کې به ولر منډي چوخره. سمرقندی یو حدیث ذکر کړی چې اگر اسنادن زداغه نیم خبر هغه دا وی چې ګوره کچره یو ساس کې د دې زقوم په دې ځمکه باندې غورځېدو د دې ځمکه والا ټول جون بطریخ شي دا ټول بیکار شي یو ساس کې کراغله ټول کائنات به بیکار شي نه هغه سړی چې خوري اوس کې دغه بس حال وي هغه د نور خوراک شته نه خاص دغه خوري ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم دې سره پناه وواړه الله دې مټول دې نو ساتي دا ډېر سخت عذابونه دي آداب دي د قرآن چې د جهنم ذکر کیږي نه پناه وواړه جنت ذکر کیږي نه اللهم اجعلنا منهم وایګه ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بیا د جهنم یاو د پاراشته دی داغه د پاسه داغه د خوراک نه پس لشوبن غډون من حمیم د ګرمو بو دې پسې بیا دی ګرمیو بس کې ګرمی بو غټا غټ اورړی په خله کې کله چې دی ماړی شي کنه دا اور خېړ ته وې نه تندوي پیدا شي سکاک ته بیاجت پیدا شي امام رازی وی نه الله دې د سکاک ذکر کی وسو څنګه چې پونه موږ روانو خوراک او سکاک کنه زیو دغه شانتی د دې ځای ذکر شو خوراک ذکر شو سکا کې ذکر شو دا ګوره اوس کنه پونه په پونه روان دي څنګه چلته کې تبشیر کې پونه په پونه روان دي لکه اوس تخفیف کې روان دي دا مشرکان امام ابن جریر وی چې دا زقوم داونو خو دې سره دی په بیا ګډون دي شوب معنی ګډون ملاوت خلط ملت چوته وی خلط ګډون دي د دې سره دته مزجم وی مزاجه من تسنیم اغه مزج او شوب یو لفظ دی یعنی یو معنی ورکی ګډون ملاوت ملاویدل هغه سره ګډون دی د تسنیم د چینه شوب یشوب شیابن حمیم یشدل ګرم خټ کېدلی وبو هغه وبو چې د وینې زونه هغه بهیږي دغه نه بیا چینه بهیږي هغه وینې دی او هغه نوونه دي
الټه دي د دې غوینې دي د وجود نه چې کم بهیږي نه هغه به دي څکي. ثم ان لهم علیها امام قرطبي ویني بیا دي د پاره پس د ونه د خوراک نه لشعبا من حمیم خامخا ګډون د ګرمو بو دی بداغینس کی اراغ سیزو کل شین خلقته بغیر اراغ سیز چې غبل سره ملو شي نه عرب هغه ته مشروب وي موږ ته مشروب وایو که څه مشروب ها ریبه گنيشته مشروب شوب داغه نه دی. مفسرین و ابن جوزی وی ذاکل الزقوم کله چې دی زقوم مخری بیا پغه پس تړ مې وبوس کی نشاب الحمیم معنی به شاب الحمیم الزقوم فی بطونهم فصار شوبا له هغه دی خېړه ته لاړ. الشوب الخلط خلط ته ویل شي والشوب والشوب لغتان کالفقر والفقر والفتو اشهر. شوب ډیر مشهور دی. حمیم څه ته ویل شي الماء الحار ایشدل وبو لیکون آشنا دیدا با چې نورم سخت او نورم خطرناک شي. الله فرمایي وسقومان حمیما دی بتړ مې او انتهایی ګرمي وبس کی سورۃ محمد کې پنځه سمات فقط طعامهم څنګه چاغوس کې دی لبا کلمی پرې کی دا سه ګرمي وبدي دومره ګرمي وبدي نه هغه ګرم حرارت ولو بول ورګي د لپاره چې دی عذاب نور سیوا شو نور ډیر شي چې خرید شي دنیا کې چې څومره کفر کاو کنه. ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم ثم بیا واپس دی واپس کې دی لإلى الجحيم خامخا دوزخ ته څنګه په جنت کې مراتب وکنه جنتیان ګړدل چکرې وکنه سیل وو کو دا هندي په جهنم کې سیل کوي دغه سيزونه اخري ګرمي او بوز کې نه بیا بل خو تلتا کې به وي ګرځي په ټوپونو پلتو. ثم ان مآبهم مرجع معنا مآبهم ومسيرهم بیا استوګ نه زه او ټکانه دی لیل الجحیم خامخا جهنم دی دا ګرمي وبچ دی اوس کې ابن جوزی وی ادا غزقوم اخري شیدلو بوز کې لیل الجحیم بیا ټکانه دی واپس دی هغه جهنم ان الحمیم خارج من الجحیم دا حمیم چې کوم دی شیدلو بوز جهنم نه بار وی بیا بدی جهنم ته ورځي ښا تاسو وی دی کنه یطوفون بینها وبین حمیم آن سورۃ الرحمن کې چکرې به وي د ګرمو شیدلو اوبو په میانځ کې زی راځي به که نه یو خوا به دي بل خوا. ثم ان منقلبهم للجحیم دی کې یو قرائت دام دی د مسعود هغه د مرجع په منقلب وي بدلیږي را بدلیږي به هم قشیری تفسیر درې جلد ملاویږي هغه وی ولعل الحمیم فی موضع من جهنم على طرف منها شاید چې حمیم په جهنم کې یو طرف ته یو ځای وي چا سم په معنا د وو اغسته و ان مرجعهم للجحیم چا دا سي اغسته. قرطبي د قشيري نه نقل کړي اگر چې قشيري ډېر زوړ عالم دی د نمخ کې تیر شوی دا صوفي مو پیرو کنه رساله قشيريه د تصوف اقوال دی پکې خود تفسیر هم ده حق پرست عالم حق پرست صحیح پیرو پیران سو پیران باطله کې نو خالدی جهنم ته ورزي داسلون جهنم ولګي اوجه وګرا انهم الف اباهم ضالين انهم یقینا دی الف مندلو اباهم خپل مشران ضالين بیلارم مشران بیلاری نصوفهم على آثارهم بیادی داغي پنقش قدم يهرعون غلط مشر پسې غلط دین مشر پسې دی روانو ولقد ضل قبلهم يكن بلا رشود دين مخ اکثر الاولين اکثر د مخکنو خلقنا هغه مخکنیم ډیر بلارو عاد او سمود ګورغه ما تبا کړو دیم دغه پنقش قدم باندې روانو نو ما دیم تبا کړل جهنم ته میاغیم بوتل دیم بوتل وجه ذکر کیږي چې دی پس وجه باندې عذاب مستحق شي. امام رازی علتونه ذکر کیږي چې دی ولې دغه سخت عذابونو مستحق شو هغه دغه او چې په دین کې د آباو غلط تقلید کو د دلیل اتباع نه کوله. امام رازی وی ها دلیل پس نه تلو دغه د مخ عذابونو سبب ذکر کیږي د گمراه اصل علت انهم الفوا آباهم ضالین یقینا د مشرکانو دغه دې چې لا اله الا هو شو دی به استکبرون تکبر به کو کنه دا هغه ته اشاره ده. وجدوا آباهم ضلالا عن قصد السبيل دی خپل مشران اوریدل چې د سمیلار نو اوریدلو حق پس نه تل غیر سالکین محاجت الحق حق په دلیل پس هغه نه تل په غیر هغه تل نه کو دی هغه پس روان شو
فهم علی آثارهم دی دغی په نقش قدم باندې یحرعون زغلی دل با منډه او تړلې او ترپکې واله. صحیح معنی دغه روانو جوړ منډه چې وی کنه دغه احراع دی، اسراع نه احراع، روانو جوړ منډه چې وی دا خپې چې دا قدم چې روانو جوړ دی. فهؤلاء يسرع بهم في طريقهم دی دغی په لار کې منډه واله ولې د لپاره چې دغی په غلط لار باندې روان شي. روانو جاړې منډې والی دومره په جوش کې و چې په غلط لار پسې روان شي. ترپکې والی ترپکې اسلام نه دومره کرکه وا په غلط لار کې سوي ترپکې دی والی درمه کول دی جو کړي دا خلک نمسته نه کوي په سور کې نه کې په سور کې خلک ترپکې نه وي نه نمسته نه وي. یسعون فی مثل اعمال ابائهم سمرقند دی کوشش کو چې د خپل مشرعون ته عملو کی کاغه یو بوت سره ناس تکړه دی مغه بوت لذي کاغه یو کابل تر دی عمل تکې تلې ډیره تیزی اخکار کړی په غیر د لار کې د دانه چې ورګ راشه عقل راغلی دی عقل را سره دی او دین راغلی دی دلیل وګورو مشرانو په تیزی سره تر لکه د بیلیا د کرنٹ مفسرین دا وی لکه د برق ویلې تل دی ټینګ شوی نه دی د تسلی ورکی خپل رسول الله صدی په کفر باندې خیر دی برداشت کوا 71 نه 74 پورې تخویف دنیوی اصول کې تخویف اخروی ختم شو. ولقد ضل یقینا گمراه اے محمد صلی الله علیه وسلم سیلارنا قبلهم مخکې د مشرکان نستاد د کام د مشرکانو نه مخکې نور خلقم گمراه اکثر الاولین ډیر د پخوانونا هغه شیطان گمراه کړو چې ادوله په معنا ادوله غست دیګن گمراه کړو شیطان هغه ځاړه مشران د دین. ولقد ارسلنا یقین منگلی گلو فیهم پاغی کے منذرین یرا ورکون کے مام بیا پاغی کے لے گلو څنګه چې مته لے گلے دا شانته ماستان مخ رسولان لے گلو اغي زمو د عذاب نه يرول رسولان می لے گلو چا کافران زما د عذاب نه یری نه اغي خلکو زما د پیغمبرانو تکذیب کو څنګه چې استاد قوم استاد تکذیب کړي دي نه الله اغي له دنیا کې عذاب ورکون استاد قوم له دنیا کې عذاب ورکی. ټول مفسرین دا تفسیر کوي ښا اغي پیغمبرانو صبر کړو حتا یصبر کما صبرون تم صبر کوي پیغمبر تم داغي په نقش قدم باندې روان شه او دعوت ال الله جاری ساته. امام رازی ويستمر على الدعاء الى الله او الله تعالی دعوت ورکوا کو څوک منی کنه منی اگر کدا خلک سرکشي کوي پر دوا ستا په دمه باندې صرف ابلاغ دی او تبلیغ دی. راضی وي فانظر نپستو وګوره کنا په نظر د عبرت کوي فکان عاقبت المنذرین څنګه انجام د خلکو چې غیر ولي شوی وو. منذر ویل خام مفعول دی وقتی فاعل سیوا سوچو کا فکر کا زمان بیا او چې خلکو لا پیغامات ورکړو بیان او تکړو دعوت ورکړو داغي انجام څه شو خلکو نه منو داغي انجام څه شو ته وګوره آیا هغه چې کم کفر کړو هغه لغي پیدا ورکړه نه هغه کفر د لاس هغه تبا شو نصیحت چې هغه نه منو نه پیدا وشو نه نقصان وشو هغه اخیری انجام څه شو عاقبت آخر امر من انذر آخر امر من انذر. سمرقندی فظاهر خطاب نبی صلی الله علیه وسلم سره د امام رازی لیکن مقصد خطاب کافرانو سره دی ځکه چې هغه دا ټول واقعات اورېدلو هغه د نوح علیه السلام ریکارډ مو د پیغمبر نه عاد او ثمود مو نه هغه له پکارو چې کتل وي چې دا موږ څه کوو موږ د نوح علیه السلام د انبیاء او د مخالفین لار خو نه اختیار کړی کنه الا عباد الله المخلصین الا عباد الله المخلصین مگر د الله بندگان المخلصین چې بچ ساتلی شوی دي ناغه مونږه د جهنم نم ساتو هغه مونږ د بدن جام نم ساتو یا مونږ هغه د بدن جام نه ساتلی لیکن د الله نیک بندگان چې هغه بچ ساتلی شوی د بدن جام نو د جهنم نام دا ذکر وکي دا د منذرین نا استثناء متصل لحظو کو بیا معنی د مگر وای یو دا تفسیر پته کې یا دا ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین دا غنه استثناء دا استثناء منقطع دا چې ډیر مخکنی خلک گمراه شوی دي هغه گمراه شوی لیکن خاص بندگان د الله چې هغه بچ ساتلی شي هغه نو گمراه شوی جمله باندې ورسېده لیکن د الله خاص بندگان چې الله د گمراه نه بچ کړو دا تفسیر شری کنه
دا کم دو تفاسیر چې ما وکړو دا قرطبي دواړه لیکلي دي. امام طبري هغه الا عباد الله المخلصین، لیکن دا الله خاص بندگان چې هغه مخالص کړی د ایمان د پاره په الله او پر رسول، دا د استثناء دا غسته د عباد الله من المنذرین نه د دې نږدې آیت نه غسته ده. هغه معنی دا کلام دا شفانظر کیف اهلکنا المنذرین الا عباد الله المؤمنین، وګوره ته مونږ څنګه تباہ کړل خلک چې راولي شو، لیکن د الله نه کان بندگان هغه مانی تباہ کړي. د نوح علیہ السلام سره مرګري په کشته کې بچ شو، د هود علیہ السلام سره مرګري الله بچ کړل، د صالح علیہ السلام سره مرګري الله بچ کړل. هغه دا شانتي لګي نو دې کو مسله نشته، مؤمنان بچ کړه کافر تباہ کړه، صفا خبره ده. نو انقطاع منقطع لیکن متصل علی الله د کفر نه بچ کړو، بیا د بد انجام نه بچ کړه. امام رازی د غسیلی کړی دي څنګه چې قرطبی لیکلی. دوستونه ګوره دوست مضمون چولټ بدل شوی نه، هغه بیا موږ په ورځ ویل نه شو یارسینا ګوره بها ساټو ازالک خیر النزلا، آیا دا غوره مل مستیادا دا مخکې چې ذکر شو دا فی جنات النعیم دا رزق معلوم علی سرر متقابلین، دا شراب کاس من معین و بید للشاربین، دغه غوره مل مستیادا کنا ام شجرۃ الزقوم ک بوټی د زقوم، خزقوم څه شه د چا خوراک د نه جعلنا یقین منکړه دا جوړ کړه دا ونه د زقوم فتنه للظالمین عذاب او ازمیخ ظالمان د بارا دل تازمیخ د منین مؤمن کنی منین کافر التعذاب د بارا انها شجره دا زقوم ونه چې دا داسې بوټره د خو جراخی جبا فی اصل الجحیم، د جحیم د دوزخ د ویخنا طلعها سانګ داغه میوه داغه داسې دي کنه رؤوس شیاطین گویا کې غسرونه دي د مارانو شیطانانو پریدو پمنو، فانهم یقینا دا ظالمان دا کافران دا مشرکان جهنميان لاکلون منها خامها خورون کړي داغینا فمالئون منها البطون ډکون کې به داغینا خپل خېټه، ثم ان لهم علیها بیاکن اشته داغی د پارا د زقوم د خوراک نه پس شل شوبن خامها ګډون دا بورسکیو پس من حمیم گرمی تړ میوبو، ثم ان مرجعهم یقین ندی واپس کی دلی د جهنميان ورګرځي دلی ورتل ل الجحیم خامها دوزخ تا بیا بزیات مرکز ته وزي. انهم الفوا باهم یقین دی مندلو په دنیا کې خپل مشران ضالین بلار گمراهام، فهم على آثارهم دا جهنميان دا کافر وو په دنیا کې على آثارهم دا غلط مشرانو په نقش قدم یحرعون زغریدل وا په شوق په کفر کې منډه والے، ولقد ضل قبلهم یقین بلاری شو دین مخکې خپل بلاری شو یا شیطان بلاری کړو اکثر الاولین ډېر د مخکنو خلکو نه ډېر کافر، ولقد ارسلنا فيهم یقین په دغه ډېر خلکو گمراهو کې مالی ګلو منذرین ير ورکون کې الله ما خلیګلو پیغمبران ما تنظیم کړو لیکن هغه تکذیب کو نو فنظر وګوره ته کیف کان چې څنګه شو عاقبت المنذرین انجام دې ورکړل شو، وګوره شو کپاره وګوره خوري پرتی دي الا عباد الله المخلصین مگر د الله بندگان چې بچ ساتلی شي وی د عذاب نه هغه ما بچ کړل او آخرت کې به هم بچ کوم. سبحانك الله.